بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کې پی کې طرف ته یو ډېر افسوسناک واقعه شو. یو کس عامر تهکال هغه د پولیسو باره کې څه ردې بدې ویلې، شرابو په نشه کې و. هغه چې کوم کنځل وکړو هغه دا نه و پکار. ټول نه پهله خو اعتراض ځای دلته روغېږي چې یو کس په پاکستان کې هغه شراب څنګه څښي، د شرابو اجازه چا ورکړل؟ بیا چې هغه شراب وڅښل یو جرم یې وکړو. شراب په اسلام کې حرام دی، دا یو جرم دی. که په دې باندې زموږ په قانون کې څه سزا وي نو هغه له خو دې دا سزا ورکړي، او که په کنځلو باندې کومه سزا وي هغه له د کنځلو سزا هم ورکړي. کنځلې کړلې، شراب یې څښلې، دواړه کارونه یې بد کړلې. بیا چې کله پولیسانو هغه ګرفتار وکړو، د هغه د ورور یو ویډیو راغله، ورور یې جړل. وایي زه په هغه ټایم په کور کې نه وم او په کور کې بیماري وه، موږ تللي وو هسپتال ته. پولیسان د شپې راغلي او دلته یو ځای بل ځای کتل چې دلته نه و، نو زما د ترور زامن او زما ورور او دا ټول کسان یې بولي، هغوی هم ویلي. وایي د امیر نه زیات یې هغو ویلي. نو دا یو چند کسان دي په پولیسانو کې چې هغه ټول پولیسان بدناموي. کې پی کې د پولیسانو یو ډېر غټ کردار دی. موږ یوسف جان ویډیوګانې ګورو نو په هغې کې دغه پولیسانو یو ډېر غټ کردار وي چې مجرمان ډېر په لږ ساعت کې هغو ګرفتاروي او څومره سختې تکلیفونه د هغو دپاره. نه دي لا خو څوک نه راغلي، نه داسې شوې ده او باقي پاشو د انصاف خبره نه موږ به حکومت ته انصاف اپیل کوو. انصاف کې څه داسې شی غواړئ چې څنګه جرم موجي هغې سزا میلاو نه شوه هغه ته. هم زما ورور چې کوم جرم کړی یا کنځل کړی یا بد رد کړي که نه، قانون کې هغه ته سزا شته که نه؟ آیا قانون کې د کنځلو سزا نشته؟ شریعت کې شته. په قانون کې چې کوم سزا وښیي د هغې به وله ورکړي، خو د بېعزتۍ پکې چانس نه و که نه چې تی وله د دې چې کله پولیس والان دا ملاغ هم تاسو وکړه په تصویرانو کې، او نور هم داسې و چې سترګه او مخ او بدن لاسونه لکه ډېر زیات خوږ شوي وو. او دلته چې پولیس راغلو نو دا تاسو ولې په خپله وله ورکړی او که څنګه چلم هغه ټیم کړی؟ دلته چې پولیس راغلي شپې ناوخته ټیم پولیس راغلل نو ولې وټاکلو. زه خپله کور کې نه وم، زما لور بیماره وه، هسپتال کې وم، ما سره محرکیم هسپتال کې وه. نو دلته پوښتنه کړې چې یاره امیر هلکه نادي ورته چې امیر خو کور کې نشته او داسې کار چې هغه مونږ ته حواله کړي. نو خدای شته بیا دلته یې کتلی و، بیا دغه زموږ ترور کور دی هلته یې کتلی و، خو بیا دلته چې زموږ د بیټک کې و دین یې روباسلو. نو زما یې ترور زامن نه پوښتنه کوي چې امیر نو هغې ورته یاره مونږ هلته نشته او نه راغلی دی. نو په دې باندې بیا هغه هم بوتلی و، زما ترور هم بوتلی و او زما دا بل ورور هم بوتلی و. خدای شته چې هغې هغه تصویرونه ته وګوري، هغې حالت وګوري، نو د امیر نه هغه ډېر زیات ویلي دي. آی سبې سره د هغې پکې څه ګناه وه چې هغې ویلي و. کنځل خو امیر کړي وو. نو زما د ورور یا مې د ترور دوی چې کوم وال ټاکلو وخوړل نو د دوی پکې څه خطر هغه وه چې دوی دومره وال د چا سره ظلم شوی د هغو دپاره سختې تکلیفونه تېر کړي. هغه مجرم چې کوم وي هغه ګرفتار کړي، قاتل ګرفتار کړي. نو د پولیسانو ډېر غټ کردار دی، خو د دې یو څو چند کسانو د وجې نه د هغه ټولو پولیسانو بدنامي کېږي. نو دوی دومره غټه غلطي کړله چې هغه یې راوستو، په هغه باندې پهله مافیان یې غوښتې او موږ ستا ډېر عزت وکړو. هغه مافیانو کې دا خبره وکړه چې تاسو زموږ ډېر عزت وکړو، زما ډېر عزت یې وکړو. بیا هغه له پرتوګي دې ویستل نه. ته په کوم کتاب کې راغلی، کوم قانون کې دا خبره راغله چې تاسو د مجرم نه؟ اسلام کې هم داسې نشته. اسلام کې چې انسان کنځل وکړي، که هغه انسان شرابي هم شي، که انسان زناکار هم شي، نو هغه ته خپله جزا، هغه ته داسې سزا بې شرمیتول نه یې پکار. اسلام کې هم تاسو دا که تاسو موږ الحمدلله ټول مسلمانان یو، خو داسې کار نه یې کول پکار. ګوره هغه داسې ویډیو کول او بیا داسې وایرل کول، ګوره هغه نن 2 ځل د خودکشۍ ډېر زیات دغه کړی، خو موږ یې سار کړی دی 2 ځل د خودکشۍ چې دی زه ځان ولم. نو داسې کم انصاف دا کم انصاف دی؟ دا خو تاسو ګورئ خپله داسې څوک کوي، داسې ځناور هم لکه څوک دي. د شراب څښلو نشه کې و. آیا حکومت پاکستان شراب لیسنس ولې ورکړی؟
هم دې لیسنس جاری کړی و چې دې لیسنس د شرابو جاری کړی په 1200 روپۍ باندې شراب لیسنس ملاویږي نو خامخا خلک به کنځل کوي چې شرابو لیسنس خلکو له ورکوي نو آیا دا ګناه د عوامو شو که د حکومت ګناه شوه چې شرابو لیسنس ایشو کوي د دې ډېر ویل پوینټ چې دا دلته شراب را رسي نو دا په کومه علاقې نه راځي دلته راځي او حکومت که په خپله لایسنس ورکړی دی او خلک یې بحث کي یا د کومو منشیاتو چې کومه خبره کېږي نو دا منشیات چې دلته راځي نو دا پولیس ته پته نه هر چا ته پته چې پولیس ته د دې هر څه پته خو تر هغه وخته پورې خلکو ته پولیس څه نه وایي چې تر څو پورې پولیس ته یې څه نه ویلي اوس پولیس ته وویل کېږي د دې نه مخکې تاسو وګورئ په لارو کوڅو کې ځوانان هلکان تاسو د آیس نشور شته دی دې نه علاوه د شرابو نشور شته هر څوک لګیا دی نشې کوي خو خپل د کورونو خلک ته ښه تنګ وي خپل کورونو خلک راځي پولیس ته وایي چې دوی راشي تاسو ونیسئ پولیس وایي چې نه موږ سره اختیار نشو موږ ته ضرورت هم نشته چې موږ دا ونیسو په ډېرو کیسونو کې داسې کېږي خو چې کله په خپله پولیس سره داسې چل وشي نو بیا پولیس په خپله دوی وایي چې په یو منټ کې بیا دلته را رسېدلي او ورسره زنانه هم نه وي کور ته هم ننوتي دي دا د دې کورونو باندې بیا په دیوالونو باندې هم وي اوړېدلي د تروریانو کورونو ته هم ورغلي دي او د داسې مجرم نه چې تاسو په شرابو نه نیول تاسو په کنځلو رانیول کنځل په پوره دنیا کې عام دي هر سړی کنځل کوي تاسو کله کنځل ورنیول او چې کله پولیسانو ته کنځل وکړي نو تاسو هغه نه ونیو څومره غلط کارونه کېږي په غریبانو باندې ظلمونه کېږي تاسو کله په هغې باندې مجرم رانیول د هغه کسانو ته دا خبره کوم هغه پولیسانو ته دا خبره کوم کومو پولیسانو چې دا ظلم کړلی هغه پولیسانو ته نه یم کوم چې کردار دی ځکه د دې چند پولیسانو د وجې نه چې دا کم غلط کار چې دوی کړلی دی د وجې نه هغه نیکان پولیسان کوم چې هغه یو ډېر غټ محنت دی د هغو بدنامېږي نو زه دې چند کسانو ته دا خبره وکړم چې تاسو په هغه ټایم کې کله اواز اوچت کړی تاسو په هغه ټایم کې کله تللی او صرف په دې ټایم کې ستاسو نه شیطان څه ووایم تاسو په دې ټایم کې چې کوم کار وکړو دا یو ډېر غلط کار وکړو څومره چې مشران دي د حکومت څومره چې ادارو مشران دي هغو ټولو ته دا ټوله دنیا دا درخواست کوي ما اورېدلي وایي دا کسان چې دي دا پولیسان هغوی وایي د سسپینډ کړي دي د ټولو خلکو دا درخواست دی په سسپینډ کولو باندې کار نه کېږي بلکې هغه غریب له چې کوم سزا ورکړله تر دې پورې چې د هغه غرور دا خبره وکړه چې هغه 2 پیره د خودکشۍ دغه وکړو د هغو په ګاونډ کې چې کوم کسان هغو دا خبره وکړه چې 2 پیره هغه د خودکشۍ نیت کړی موږ په زور منع کړو هغه دلته سترګې نشي غړولی موږ بل ځای ته لېږلی وایي نو د پوره عمر دپاره هغه وشرمېدو د هغو خاندان وشرمېدو د خلکو دا وینا ده چې دا پولیسان به 2 میاشتې د ډیوټۍ نه وځي 2 میاشتې بعد بیا راشي داسې کول نه دي پکار چې پولیسان پې بدنامېږي حکومت پې بدنامېږي داسې یو قانون پکار دی چې د کنځلو کم سزا ده هغه د خلکو له ورکړي د شرابو چې کومه سزا ده هغه د خلکو له ورکړي چې کومه سزا د یو جرم نه وي هغه سزا دې نه ورکړي دا ډېر غلط کار شوی دی ډېر د افسوس خبره ده والسلام